ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو چرته انسان دا غواړي چې الله تبارک وتعالى دې د رزق کې برکت واچي، الله دې د حلال فروان روزي ورکړي، دا خواهش ته دا غواړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي چې کله دې کور ته داخلي کی کنه نو په خپل کور والا باندې دې سلام اچي، خپل کور والا باندې دې سلام اچي. اکثر خلک شرمی دی رضا په کور والا باندې سلام اچي، دا څنګه چلی؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته چې کله کور ته داخل شي په کور کې هر څوک ستا کور والا یا بچي یا د مور یا د پلار یا بل څوک فاغي باندې نبی رسول الله سلام فرمای سلام ورواچره. او بیا نبی رسول الله سلام فرمای په کور کې هیڅ څوک نه وي خوشی کور به ور داخل شي نو نبی رسول الله سلام فرمای په ما باندې درود وایا. کور کو څوک باندې سلام اچوا او کو څوک نه په ما باندې سوایا درود وایا. ته ګور الله تبارک وتعالى ستا پرېږه کې څومره برکات چې یو دا عمل کوه. دوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې ډوډۍ خوري کنه ډوډۍ خوري دا غینه مخ کې هم وضو کوي دا غینه بعد کې هم وضو کوي بس کوي. د ابن ماجه حدیث مبارک ده. د وضو نه مراد بل تداري چې کله ډوډۍ خوري کنه دا غینه مخ کې لاس انځه مخ کې او خله کنګالوا او کله چې ډوډۍ او خوړل دا غینه ورسته هم لاس انځه او خله کنګال کا مصیبت خدای ډېر کړه خلک خو د ډوډۍ نه مخکې اوس لاس انځي خو چې کله ډوډۍ اخري داغې نه بعد کې لاس انځل لا ختم شوي دي بلکې دا ټیشو پیپر پروتي زر به راواخلي لاس په پاک کې ارګ به ټیشو پیپر د لاس پاک او ټیک د پاک کې خو سنت طریقه خو نه پریدا کنه لاشه داغې نه ورسته لاس ونځه خپل کنګال کا. نو دیم عملدار نبی رسول الله سلام فرمایي وی کوم انسان چې د ډوډۍ خوړلو نه مخکې لاس انځي خپل کنګالي او چې کله ډوډۍ اخري داغه له ورستو هم لاس من ځخله کنګال کی الله تبارک وتعالى به د پر رزق کې ډیر زیات برکت اچي الله مول حلال فروان روزي ورکي. درم حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو ځای ډوډۍ خوري کوم خلق چې یو ځای په جمع باندې ډوډۍ خوري الله تبارک وتعالى به د دې انسان پر رزق کې برکت واچي ځکه الله تبارک وتعالى په جمع کې برکت خېره په جمع کې الله تبارک وتعالى برکت خېره هر کار چې په جمع باندې کیږي کنه په کې الله برکت اچولې ده. نو کور کې دا خزه دي دا بچی دي چې ډوډۍ خوري غزا سره په یو ځای باندې کېنوه مور دي دا پلار دي ډوډۍ خوري د اغیزان سره یو ځای په دسترخوان باندې کېنوه په یو ځای چې ډوډۍ خوري ستا په ډوډۍ کې برکت. سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک ته وي په دسترخوان باندې چې کله ټوکړي ورتاوي شي او پات شي دا ټوکړي چې څوک رالي او خوري کنه الله تبارک وتعالى به د پر روزي کې برکت اچي الله به د پر رزق کې برکت اچي. د رزق قدر ده ډیر کړه زمون د لاس نه چې کوم نه ورتاوي شي کنه دا خاص کر دا غټ خلک چې دغه نونه ری چتول د ذات سپکاوي غني نه نونه درنه ورتاو شو د رزق هر شي درنه ورتاو شو روچته کا پاکه کا او خوره په دسترخوان باندې کوم ټوکړي پاتې شي دا راټول کدا اخره دا د رزق قدر ده الله تبارک وتعالى به د رزق کې برکت واچي حدیث مبارک کې راځي. نو د دسترخوان د ټوکړي خورل دا هم په رزق کې برکت پیدا کوي. او بل عمل دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې صله رحمی پالي صله رحمی خو پیژنه کنه خپل ولی کوم انسان چې خپل ولی پالي خپل ولی نو الله تبارک وتعالى به د رزق کې ډېر زیات برکت پیدا کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو څوک دا غواړي چې الله دې د عمر کې برکت واچي عمر دې ډېر شي او کو څوک دا غواړي چې د رزق ډېر شي مال ډېر شي د خپل ولی افالي د خپلوانو سره تعلق نه ختمي کوم انسان چې د خپلوانو سره خپل ولی فالي الله به د رزق کې برکت اچي حدیث مبارک کې راځي. او بل خبره حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې د خلکو خپل محتاجی پټي کوم انسان چې د خلکو خپل غریبي پټي خلکو ته خپل محتاجی نه بیانې خلکو ته خپل غریبي نه بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى بطول کال د حلال رزق فریوان ورکې ډیر زیات بول ورکې خپل حاجتونه خلکو ته نه بیانوه خپل تکلیفونه خلکو ته نه بیانوه ځکه چې بعض خلک داسې دي چې هغه د انسان د تکلیفونو نه خوان اخلي بعض خلک داسې دي چې هغه د انسان د مصیبتونو نه خوان اخلي
بعض خلک داسې دی چې هغه د انسان د غمونو نه خوند اخلي. نو انسان چاله څه ورکولی شي؟ ته د خپل تکلیف د الله په در کې بیان کا، الله ته وجاړه. نو حدیث مبارک کې راځي کوم انسان چې د خلکو نه خپل غریبي پټوي، خپل محتاجي پټوي، الله تبارک وتعالی به تمام کال د حلال روزي فریوان او زیاته ورکړي. بل عمل هم کوا او هغه څه شری حدیث مبارک کې راځي د مشکات شریف حدیث مبارک ته څوک چې هر شپه سورې واقع وایي کنه الله تبارک وتعالی به د پرزه کې چرته د تکمه رانولي. الله تبارک وتعالی به د روزي چرته هم کم نه کوي. الله تبارک وتعالی به د حلال فریوان روزي ورکړي، ډېر روزي به ورنه ورکړي. نو پکار دا چې موږ په خپل کورونو کې د سورې واقع تلاوت کوو، سورې واقع تلاوت کوو، سورې واقع نه فریدو. بل عمل ابن ماجه حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو، چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو، الله تبارک وتعالی ورله په تمام مشکلاتو کې لار وباسي، په تمام مشکلاتو کې الله سره باسي لار وباسي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی ورله رزق د داسې طرف نه ورکړي چې د په وهم او ګمان کې بندوي. چې په ځان باندې استغفار لازم کو، کم از کم د ورځې سلف استغفار ویل پکار دي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ګوره چې الله دې تمام مشکلات څنګه ختموي، ګوره چې الله دې رزق د کم طرف نه بندوبست کوي، ته بس یې تماشا کوه. او بل عمل هغه دا دی چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو څوک دا غواړي چې زه د دشمن نه نجات ومومم، څوک دا غواړي زه د دشمن نه خلاص شمه، او څوک دا غواړي چې زما په رزق کې الله پراخي پیدا کړي، مال حلال رزق فریوان راکړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي شپه ورځ دعاګانې غواړه، شپه ورځ غواړه دعاګانې غواړه، ځکه چې دعا چې ده کنه دعا دا د عبادتونو مغز ده، مغز. او دعا چې داسې اسلحه ده چې دا ډېره طاقتور اسلحه ده. نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپل رب په دربار کې شپه ورځ دعاګانې غواړه، الله به دې تمام مشکلاتو نه د خلاصي بندوبست وکړي. نو بل د الله تبارک وتعالی نه هر ټیم دعاګانې غوښتل پکار دي. نو د خلکو په در کې د محتاجي جلل، د خلکو په در کې خپل فقيري بیانول د دې اس په دنيشته دي. خپل فقيري، خپل غريبي، خپل محتاجي هغه رب ته بیان کړي چې هغه د چا محتاج نه دي، هغه د چا محتاج نه دي. نو به هر حال د دې اعمالو کې زمو اخروی فائدې هم دي، دنیوي فائدې هم دي چې موږ کله دا اعمال خپل کو ته ګوره چې په تا باندې بیا مالي مشکلات راشي، ته ګوره چې ته بیا چاته دا فریاد وکړي چې زما سره پیسې نشته، زما په کور کې تنګسیا ده. مصیبت خدا لري چې موږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام په احادیث باندې عمل نه